مستاسو دی وخت کې کمی میاشتې سره تیریږو هغې ته ویل کېږي ذیقعد. دې نه مخکې یو میاشت تېره شوه چې هغې ته ویل کېږي شوال. هغې نه مخکې میاشت وه چې هغې ته ویل کېږي رمضان. اور دې ذیقعد پس یو بله میاشت ده چې هغې ته ویل کېږي ذوالحجه. اور دې میاشتو کې مسلسل عبادات د الله طرف نه مقرر دي اور هغه عبادات په دې میاشتو سره مخصوص دي د دې میاشتو نه علاوه بلې میاشتې کې نه کېږي. مثلا رمضان مبارک کې مونږ روژې نیسو، تراویح کو، اعتکاف کو چې کوم سنت مؤکده اعتکاف دی. اوس دا عبادات که بیا د رمضان مبارک نه علاوه کې نه بیا به هغه نفلي ګرځېږي، که هغه روژه ده او که اعتکاف دی او تراویح اجازه ته نشته ده. که یې ځان ته به انفرادي طور باندې نوافل کوي خو تراویح په جمع سره نفل کولو اجازت هم نشته. بیا چې کله رمضان مبارک تیر شي بیا ورپسې شوال میاشت راشي، یکم شوال باندې مونږ ورکوټ اختر کوو. بیا الله رب العزت طرف نه حکم دا وشو چې تاسو شپږ روژې ونیسئ. او دا حکم یې دې دپاره وکړو چې انسان یو مسلمان رمضان مبارک کې 13 ورځې یا 29 ورځې روژې ونیسي. د شپږ روژې نیولل په شوال کې دې ته آسان دي، خو اجر یې هغه اجر بیان کړو چې حدیث کې راغلو چې دې د ټول عمر داسې دی لکه دا روژې نیسي. هغې وجه څه ده؟ من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. رمضان مبارک کې موږ یوه روژه نیسو دا په لسو باندې بدلیږي. موږ چې 13 روژې ونیسو 300 روژې دا جوړې شو ثواب په اعتبار سره. بیا شوال کې شپږ روژې ونیسو، هر روژه په لسو باندې بدله شي نه داسې شوې لکه شپېته روژې د ونیولې نه 300 جمع 60 360 جوړ شي. ځکه حدیث کې دا راغلو چې چا د شوال د شپږ روژې ونیولې داسې دی لکه که صیام دهر دی ټول عمر روژې نیولې وي. هغې کې الله رب العزت موږ ته د عبادت حکم کړی دی. بیا شوال، ذیقعد او ذوالحجه. الحج اشهر معلومات، دې ته اشهر الحج ویل کېږي چې دغه میاشتې کې هغه عبادت کېږي چې هغې ته حج ویل کېږي. مونږ ګورو ذوالحجې کې روانې میاشتې کې خلک حج ته لاړو، حج به کوي. اوس د حج د خاص دی په ذوالحجې سره. ذوالحجې نه علاوه که سړی بیا حرم ته ځي عمره کولی شي خو حج نشي کولی. نه دا د مسلسل د عباداتو میاشتې دي، که رمضان مبارک دی، که شوال المکرم دی، که ذیقعد دی او که ذوالحجه ده. دې سره د عباداتو تخصیص دی، خصوص دی. بیا عوام الناس کې عجیبه عجیبه خبرې مشهورې. ذیقعد کې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نکاح هم شوی دی اور بیا په ذیقعد کې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها رخصتی هم شوی ده. د دومره مبارکه میاشت. اور پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د حج سره د عمرې نه علاوه ذیقعد کې 4 عمرې هم کړي دي. دې نه تاسو اندازه ولګئ چې د ذیقعد د څومره مبارکه میاشت. او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم غونډ عمر کې یو حج کړی دی. هغه حج کې چې کم فرایض دي، کم واجبات دي، کم سنن دي، کم مکروهات دي، کم مفسدات دي، دا ټولې بیان کړي دي. هغې احادیثو مبارکونه د هغې سفر نه فقهاو کتابونه په هغې باندې ولیکلو، کتاب الحج په نوم باندې، چې حج رسونه متعلقه مسایل هغه د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم زندگی نه راغستې. حج دا یو عاشقانه سفر دی. تاسو به حیران پاتې شئ کوم عالم چې اول حج وکړي هغې بیا یو کتاب ولیکي چې زه حج ته لاړم ما دا وکتلو، خپل احساسات او جذبات بیان کړي. او چې هر عالم هغه احساسات او جذبات بیانوي نه بل نه بدل دي. اور چې کوم احساسات او جذبات پړی ته سترګو نه ووښکي. حجاز مقدس د سفر دا اثرات په انسان باندې. یو سړی دی لرې نه راغلی دی، دا خانه کعبې تصاویرو کې کتلي ده، په سکرین باندې کتلي ده، LCD سکرین باندې کتلي، موبایل کې کتلي. د چې کله په حقیقي سترګو باندې خانه کعبه وګوري بس بیا په شاړه شي سترګو نه اوښکې روانې وي غیر اختیاري طور باندې.
دیو جن د حج سفر د یو عاشقانه سفر دی. عاشقانه سفر څه مطلب دی؟ یو سړی د چا سره مینه ده اور ډیر لري سفر وکي، هغه سړی کور ته چې کله ورسیږي هلته څوک ورته چې هغه کور کې نشته، دا لګیا شي د هغې کور دروازه خپل کي، دغه دیوالونه خپل کي، هغې ته غاړه ورکي، وایي کاش که نن زما معشوق دلته وی یا معشوقه وی ما به هغې ته غاړه ورکړې وه. د دې سړي د خپل د معشوق کور پورې دا سفر دی ته عاشقانه سفر وایي، مجازي معنی دی. او مجنون او لیلا په باره کې دا مشهور دي چې مجنون به دا کار کولو چې کم سپی د لیلا د گلی نه تیر شي، کوڅې نه تیر شي، دغه خبي به خپلولې. چا به ورته وایي چې سپی څنګه خپلې؟ وایي نه دا د لیلا په دې کوڅې باندې تیر شوی دی، بیا ما ته راغلی، بیا عشق دې درجې ته ورسېږي چې د حرمینو شریفینو سره کم شیز نسبت وي هغې سره سړی مینه کوي، هغې سره یو عشق ساتي. او بیا چې کم سړی دلته نه حج په سفر باندې ځي هغه احرام وتړي. احرام د حرام نه دی، احرام معنا دا حرام کولو والا، کسی چیز کا حرام کرانا. اوس چې کله د سړی احرام وتړي د احرام نه مخکې دې ته ډېر کار کارونو کولو اجازت وخو د احرام تړلو نه پس حرام شي ورباندې. لکه مثال په طور باندې چې کومو کپړو کې سلۍ شوي هغه نشي اچولی، عطر نشي لګولی، خوشبو نشي لګولی، ویښته نشي کټ کولی، نوکونه نشي کټ کولی، خپله حقه حلاله ښځې سره خپل شرعي ضرورت هم نشي پوره کولی. عوامو ناس کې یوه خبره غلطه مشهوره ده چې احرام د وتړلو دا ټول حرام شو. نه، نفس احرام تړلو سره دا نه حرامېږي چې څومره پورې لبیک اللهم لبیک ته نه وي ویلی، نیت ته نه وي کړی. چې کله لبیک اللهم لبیک ووایې بس دا شیزونه در باندې حرام شو. اوس د احرام تړلو نه مقصود څه دی؟ پکار دا دی مونږ دې کپړو کې حج کولی که نه، الله رب العزت د احرام ولې مونږ باندې واجب کړی، فرض کړی دی؟ دا احرام دې دپاره لازم کړی شوی دی چې ای بنده د دنیا کې کومه زندگی تیرې دا چې هر څنګه ته تیره کا، خو چې کله ما ته رسې حج ته رسې دغه لباس اچوه چې هغه حرمینو شریفینو کې مکه مکرمه کې غریب اور مالدار ہے، بادشاہ اور وزیر، بادشاہ اور فقیر، MNA MPA اور د علاقې یو خوار غریب سړی چې کله د الله دربار کې حاضري کې ټول په یو صف کې ولاړ وي، دا پته نه لګي چې دا مالدار دی دا غریب دی، یو صف کې به ودرېږي. د مالدارو هغه مالداري باندې کم فخر دی، غرور دی، تکبر دی، هغه الله پاک ختموي چې نن به صف کې غریب سره ودرېږي، نن به صف کې تور سره ودرېږي. سودان نه خلک رغلي هغه تور دي او ته دلته نه تلې، ته الله پاک حسن درکړی، هلته به صف کې هغې سره برابر ودرېږي. یو حکمت ورکې دغه دی، د ستا چې کم تکبر دی دا در باندې ختموي. صحیح ده. دویم چې کم حکمت علماو ذکر کړی دی دا د دې خبرې پیغام دی چې ای بنده دنیا کې څنګه زندگی تیره کا، خو چې کله ما ته راځي د کفن لکه اوس څنګه د سپینو کپړو کې راغلی دغه رنګې کفن کې به ما ته بیا راځي. دا په خپل زندگی باندې یو ځل کفن اچول دي، یو کپړه د ښکته نوم نه ښکته لونګي ته ووایي او بل بره نه صدر په شان ځان نه تاو کې. دا د دې خبرې پیغام تا ته درکوي چې ته به ما ته چې رسې اوس څنګه د دو سپینو کپړو کې راغلی همدغه رنګې سپین کفن کې به ما ته راځې، تا لاس کې به هیڅ نه وي. دا کفن یو پیغام تا ته درکوي چې ګوره په خپلې زندګي د یو ځل کفن واچولو، دا کفن به ته بیا هغه اله اچوې چې کله ته مړ شې قبر ته ځې بیا به همدغه رنګې کفن اچوې. دیو جنه کم اکابر علماء کرام دي هغې چې کله مکې مکرمې ته لاړ شي عمره یا حج سفر وکړي نه هغه احرام ځان سره دوباره واپس راوړي، هلته د زمزم اوبو سره ویځي، بیا ځان ته کېدي کور کې دا وصیت وکړي چې زه مړ شم ما ته کفن په دې کپړې کې احرام کې راکړي. ولې؟ چې دې سره ما عبادات کړي دي، هلته یو ځل دې کفن کې ما الله دربار کې حاضري کړي، قبر ته لاړ شه الله پاک ته ووایي چې الله یو ځل تا دربار ته درغلی و، ما ګناهونو نه توبه ایستې وه، تا دربار کې سر به سجود شوی وم، نن ما هغه کپړو کې بیا درته راغلی یم. څنګه چې زه د حج نه واپس راتلم ګناهونو نه پاک راغلی یم، دغه رنګې به یا الله دې کپړو کې درته بیا راغلی یم، ګناهونه مه ټول ختم کړې او پاک مه کړې. دا لازم نه دي، خو به دا چې چا الله سره مینه وي عشق وي هغې دا کارونه کوي. په دې خبره باندې پوه شو؟
زه 2017 کې عمرې ته لاړم چې هلته نه واپس رالم نو هغه احرام اوس نه سره پروت دی او والدې ته مې دا وویل چې څوک مونږ خاندان کې وفات کېږي دی نه یوه ټوکړه کټ کوه هغه ورسره کفن کېږده دیو جن بیا الله پاک مغفرت فیصله کوي صحیح شو که بعضې داسې خبرې هغه د عشق والا خبرې هغه کتابونو کې نه وي صحیح ده نه نه چې تاسو وایئ چې دا خبره کم کتاب کې لیکلې ده بس دا یو عشق دی عمر بن العزیز رحمت الله علیه چې کله وفات شو نه هوا وچلې ده یو دومره پرچي وغورځېده برات من النار لعمر بن عبدالعزیز دې ته الله پاک د جهنم د اور نه خلاصۍ ورکو او علماو دا فیصله وکړه چې دا کفن کې ورسره بند کې دې ته په دې دنیا باندې جنت پروانه میلاو شو به دا عشق والا خبرې دي صحیح ده نه دا احرام تړل دې خبرې پیغام دی چې ته الله دربار کې یو ځل بیا کفن کې حاضري کوي اوس د ساه حاضري د حرمینو شریفینو کې د خانه کعبې کې چې کوم حاضري د هغه هم د دې په نیت باندې وي چې ما دا احرام وتړلو او دا بس کفن نه نفس احرام تړلو سره احرام نه ها چې کله ور سره دعا وای لبیک اللهم لبیک بیا در باندې دا شیزونه ګندلی هغه کپڑے چې غي سلی شي وي هغه کپڑے اچول حرام عطر لګول حرام خوشبو لګول حرام کور والا سره خپل شری ضرورت پوره کول حرام اندغه نه نکونه کټ کول حرام ویخته کټ کول حرام دا ټول باندې پابندي ولري تر دې پورې چې هغه صابون چې غي کې خوشبو یې غو نه استعمالای دې خبرونه بزان بچي او بیا چې کله موږ احرام وتړو لبیک اللهم لبیک دا وایو دا دعا ولي وایو ابراهیم علیه السلام چې کله د خانه کعبه جوړه کړه الله رب العزت یې فرمایلو چې یا الله ما خانه کعبه جوړه کړه خو د خلکو څنګه دلته راځي زه د خلکو د دعوت څنګه وچلوم خلک څنګه خبر کم چې دلته راځي د دشت و بیابان کې د غرونو کې د صحرا کې به څوک راځي دلته به عبادتو لپاره اوس خانه کعبه کې ډیر تعمیر شوه دا چې تاسو د روشاته تاریخ کې وګورئ دا بالکل چټیل میدان دا ارګ دور سره غرونه نور کې فصل شته نور کې باغات شته نور کې ګلونه شته اوس نشته اور دا د الله رب العزت حکمت چې دلته د باغات ګلونه چینه اور دا شیزونه نه دي جو پیدا کړي ولی چې خلک دنه چکر په نیت باندې لاړ نشي چې رسول ته بغونو ګورو اور حج وو کنه مدینه بالکل ختم کړي دي چې چکر نیت په کې شان وي بس زی صرف خالص د عبادت په نیت باندې الله رب العزت حکیم ذات دی ابراهیم علیه السلام ته دا فرمایي چې خانه کعبه جوړول د ستا کار دی اوس په دې غر ته وخی چې دې باندې اعلان وکړه اور د خلکو ته پیغام رسول دا د زما کار دی سورہ حج کې آیت نمبر 26 کې الله پاک اعلان کو واذن فی الناس بالحج اعلان وکړه خلکو ته پاره د حج لپاره خلکو ته اعلان وکړه یاتوک رجالا وعلى كل ضامر یاتین من كل فج عمیق اعلان کول د ستا کار دی او پیغام رسول د ما کار دی خلق بدلتا حج ته رضی لری لری نه پیدل سفر بگئی اور په خپل دسي اوخو باندې بسوري چې غو انتهي د لری ډیر د سفر وجنه کمزوري وي خدا غزه ته بزان رسي نن ته وګوره حج د پر خلق رضی پیاده کم زین راشي اور سفر نن اوخي او روخان ختم شو خدا جاز سفر ته ګوره کم ملکونو نه رضی امریکا نه رضی کینیډا نه رضی لندن نه رضی ملیشیا انډونیشیا نه رضی رشیا نه رضی دا څومره لری ملکونو دی الته حج ته ځان رسي هغه پیغام د الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ټولې دنیا انسانیت ته ورسول او چې کله ابراهیم علیه السلام اعلان وکړو چې ای خلکا حرم تیار شو خانه کعبه تیار ده سوچتا چې دې طواف وکي دلته نه چې کوم سړی احرام وتړي غد ابراهیم علیه السلام هغه سوال ته جواب ورکړي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك دا دعا د هغه د ابراهیم علیه السلام هغه اعلان جواب دی لکه اذان کې مونږ جواب ورکو مؤذن وی الله اکبر مونږ وی الله اکبر غو یشهد ان لا اله الا الله مونږ وی یشهد ان لا اله الا الله غو یشهد ان محمد رسول الله مونږ وی یشهد ان محمد رسول الله غو حي على الصلاه مونږ وی ولا حول ولا قوه الا بالله غچ څنګه اذان کې کلمات یو کلمات مونږ وایو د لبیک اللهم لبیک د ابراهیم علیه السلام هغه اعلان جواب دی چې ابراهیم علیه السلام تا اعلان کړو الله پاک هغه اعلان ما ته رسولې دی دا د زما د قبولیت فیصله شوی زروانې مازری کوم د خانه کړه زوم به خبره تاسو پوه شئ نه لبیک اللهم لبیک اے الله زتا ته حاضر یم
لا شریک لک لبیک، تا سره هیڅ شریک نشته، زه حاضر یم. ان الحمد والنعم لك والملک، ټول تعریفونه نعمتونه او حکومتونه تا د پر دي. لا شریک لک، تا سره هیڅ شریک نشته. څومره بهترین توحید بیان کړی شوی دی الفاظو. نه چې کله احرام سره دا کلمات وي دا بس اوس احرام کې شو. که عمرې ته ځي که حج ته ځي کمې پابندیان ورباندې شریعت لګولي دغې اهتمام وکړي. اوس چې کله دا سړی هلته خانه کعبې ته لاړ شي، عاشقانه سفر دی، سړی دا غواړي چې زه خپل معشوق ته غاړه ورکړم، ښکلي کړم، دغه قدمونو کې کښېنم، هغې سره لږ صحبت کې کښېنم، د خپل چا سره ما مینه د هغې عاداتو نه خبر شم، هغې سره لږ وخت تېر کړم. تاسو کې څومره خلک دي چې کله غټ عالم سره میلاو شي بیا خوشحالي هر ملګري ته وایي، تصویرونه ورسره وباسي چې زه یو ډېر غټ عالم سره میلاو شوی، مشر سره میلاو شوی، شیخ الحدیث سره میلاو شوی. دا یو مینه ده. اوس هر مسلمان د الله سره مینه ده، چې الله سره مینه نه دا غواړو مسلمان نه دی. دا چې کله خانه کعبې ته لاړ شي هلته الله رب العزت خو دا کولی نه شو چې الله رب العزت خپل کړو، دا نه شو کولی چې الله رب العزت قدمونو کې کینو، دا نه شو کولی چې الله پاک ته غاړه ورکولې الله رب العزت سره مونږ هغه کولی نه شو. نه الله رب العزت مونږ ته حکم وکړو چې دا زما کور دی، دا خانه کعبه بیت الله، حجر اسود ښکلوه، ملتزم ته لاړ شه اور اندغه رنګې د خانه کعبې طواف کوه، به دا زما کور دی، دا تا ما سره د عشق دلیل دی چې دا کوي. دې مطلب دی چې تا ما سره مینه ده، او که دا نه کوي نه بیا تا ما سره مینه نشته. خانه کعبې طواف دا عبادت وګرځېدلو. هر قدم باندې ګناه معاف کېږي، هر قدم باندې درجه اوچتېږي. او چې کله حجر اسود ته راشي غاښ ښکل کې یا استلام د لرې نه وکړي، لاسونه بیا ښکل کړي، الله رب العزت درته دا ښیي چې د حجر اسود دا د جنت کاڼی دی ما درته لګولی دی. دا اوس بالکل تک سپین، روایت کې راغلی دی چې نور نه ډک و، پی نه زیات سپین و، خو د ابن آدم د انسان د ګناهونو وجې نه دا تور شو. ابیض عربي کې ویلی کېږي سپین ته، اسود ویلی کېږي تور ته. نه موږ وایي حجر اسود تور کاڼی، دا تور و نه، خو زموږ د ګناهونو وجې نه تور شوی. الله رب العزت هغه کاڼی درته ولګولو چې دې سره دا ښکلول دا د ما سره د مینې دلیل دی. بیا سړی دا غواړي چې ما چا سره مینه د هغې چوکټ کې زه ناست وی، درشل کې ناست وی، هغې نه ما غوښتلی. الله رب العزت درته دا حکم وکړو چې کله خانه کعبې ته لاړ شي ملتزم چوکټ ونیسه، کومه دعا کوي هغه دعا زه قبلوم. خانه کعبې دروازې لاندې چې کم ښکته چوکټ دی د ملتزم ویلي. حاتمي درته پیدا کړو، حاتم کې دننه مونځ کوو ته سیدې لکه خانه کعبې کې دننه مونځ، هغې درته پلاو پرېښی. دا د عشق سفر دی. او دې کې به دا ټول کارونه صرف بیا هلته کې سړي به دماغ بیا د الله عشق کې داسې ډوبي چې څه ته ګوري سترګو نه اوښکې روانې وي. دیو جنه خانه کعبې ته لرې نه کښېنې، خانه کعبې ته سترګې غړی دا هم عبادت دی. قرآن ته سترګې غړول هم عبادت دی. مو پلار مخ ته کتل هم عبادت دی. یو بګې د خانه کعبه هم ده چې لرې ناستې صرف خانه کعبه ګورې دا هم عبادت دی. دا اوس ریسنټلی یو هفته مخکې یو تصویر په العربیه نیوز باندې وایرل شو، د سعودي عرب یو اوفیشل پیج دی. انډونیشیا نه یوه زنانه راغله، څنګه ایرپورټ کې مدینې منورې کې جاز لینډینګ وکړو، ایرپورټ کې په سجدې وغورځېده. هغه کم بیګونه دي کپړې دي ورسره هغه همداسې خوارې وارې پرتې دي او ژاړي. هغه تصویر چا وایستی دی او دومره ژاړي چې هله چېرته زه او چېرته د مدینې منورې ځمکې ته چېرته زه او بیا دومره مبارک سفر. هر یو سړي ته پته چې زه ګناهونو کې څومره لت پت یم. الله رب العزت چې کله قبولیت فیصله وکړي دلته نه رجوعت کې هلته خپل حرم ته بوځي، سفر ورته نصیب. اوس خانه کعبه قانونه جوړه ده. اور که یو سړی در باندې دا اعتراض وکړي چې ستاسو اسلام کې خو بت پرستي حرامه ده، بت ته سجده وکړي کافر کېږي، د خانه کعبې ته چې ته سجده کوي. او دا هندوان مونږ باندې اعتراض هم کوي چې مونږ انډیا کې بت ته سجده کوو، ته خانه کعبې کې هلته یو بت ته ځان ته عیاذ بالله جوړ کړی، هغه ته سجده کوي. ما او تا کې څه فرق دی؟ زه سجده وکړم زه کافر، او چې ته سجده وکړې ستا عبادت. زه سجده وکړم زه جهنم ته ځم، او چې ته سجده وکړې ته جنت ته ځې. په دې خبره باندې پوه شو؟ اعتراض کوي. دې مخکې ما یو جواب کړی و، کېدای شي تاسو ته د ملګرو ته یاد وي. دوه شیزونه دي، یو دی مسجود له، یو دی مسجود الیه. مسجود له دې ته ویل کېږي چا دپاره مونږ سجده کوو. مونږ سجده چا دپاره کوو؟ الله دپاره. الله نه علاوه مونږ چاته سجده نه کوو، اور که چا وکړه کافر دی.
اور الله رب العزت منع کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شب مبارک باندې وای کده سجدي د الله نه علاوه چاته اجازه وې ما به خزي ته ویلو چې خپل خاوند ته سجده ولګي دا د سجدي دویم مقام دی کې اجازه وې نه خاوند ته به خزي لګوله دینه معلومه ده چې خاوند ډېر لوی مقام دی اذان له یو بحث دی اوس مخلوق ته سجده کول حرام دي کو د کړه کافر کیږي نو موږ سجده کو الله ته مسجود الی دا روح ته الله رب عزت موږ ته روح مقرر کو چې دې طرف ته سجده کوي چې دین استاسو اتفاق او اتحاد معلومیږي او زله کې خو خانه کعبه نشته ز بیا سجده لګوم نو معلومه ده چې زه د خانه کعبه عبادت نه کوم زه عبادت الله رب العزت کوم ها روح ما غي طرف ته دی ما دی یو قبله متعین کړي چې دې طرف ته سجده لګوم ندیو جن زه سجده لګول سره نه کافر کیږم او ته سجده لګول سره کافر کیږي بیا خانه کعبه باندې داسې حالات راغلي چې دا ورانه شوي ده مونږ بیا هغې طرف ته سجده لګولي معلومه ده شو چې زه خانه کعبې ته عبادت نه کوم لکه حجاج بن یوسف زمانې کې عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی سره چې کله جنګ کولو هغې دوران کې د خانه کعبه ورانه شو هغې موجود هم هلته کې عبادت شوی بیا عبدالله بن زبیر نه دې تعمیر کړی دی نو نه تعمیر دوران کې نو بیا دې طرف ته سجده کړې شوې ده بیا حجاج بن یوسف رانه کا دوباره دې تعمیر کړی دی بیا دې عبادت هغه طرف ته عبادت کړې شوې ده معلومه ده شو چې او د هندوانو ته موږ دا چې ستا بت مخې ته پروت بیا سجده لګیو چې بت نه سجده نه لګي نو معلومه ده شو چې ته دغه عبادت کوي زما مخې ته خانه کعبه یو کني زه سجده بیا هم الله رب العزت ته لګوم نو موږ مسجود له الله رب العزت ته مسجود الی طرف ته ایشه قبله کومه ده خانه کعبه ده لہذا دا اعتراض کول به موږ باندې ټیک خو بیا هم د حجر اسود خپلول رغلی دي که اوس دا درته وایي چې زه بوت خپل کم زه کافر کېږم چې ته حجر اسود خپل کې ته نه کافر کېږي او تا دپاره ثواب ملوي بیا دغه څه جواب کوي موږ ورته دا وایو چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې دا خپلوي دې درته اجازت شته دی استعلا مې کوي هر چکر کې دا موږ د پیغمبر ویلي دي دې باندې موږ ته ثواب ملويږي نه دي وجه نه مصنف ابن ابي شیبه کې یو روایت دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل طواف کولو حجر اسود ته ورسېدو نه اعلان یې ورته وکړو انی لعالم انک حجر ما ته یقینا د دې خبرې پته ده چې ته کاڼی لا تضر ولا تنفع دا راته پته ده چې نه ضرر رسوی شي نه نفع رسولی شي او بیا ورته یې ویلو لولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یقبلک کچری ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو سره نه وی کتلی چې تیغ کول کړی وی ما قبلتک ما به ته چرې هم خپل کړی نه وي او بعض روایتونو کې ورسره قسم راغلی ما د الله ذات باندې قسم وي که ته ما خپل کړی وي خو پیغمبر خپل کړی ځکه د ځان ښکلوم معلومه دا شوه چې حجر اسود نه چاته نفع ورکوي نه چاته نقصان وکړي خو پیغمبر حکم دی چې تاسو یې ښکلوئ دې باندې درته ثواب دی جنت کاڼی دی دا د الله سره د عشق دلیل دی ځکه موږ ښکلو نور حجر اسود په خپل ذات کې نه چاته نفع ورکولی شي نه چاته نقصان ورکولی شي بیا الله رب العزت حکم وکړو ګور الله حکم دی خانه کعبه کې یو مونځ په 1 لاکھ باندې بدلیږي خو 8 ذوالحجې باندې ماته دا حکم دی چې نه اوس مینا ته لاړ شه هلته به ته 15 مونځونه کوي خانه کعبه کې خپله باندې تبارک نه برکات او انواراتو نه ډکه ده خو د الله رب العزت پر کې انوارات شولی دي الله راته ویلي دي ځکه الله حکم دی بیا راته الله حکم وکړو چې نه یو مونځ کم 1 لاکھ باندې بدلیدو دا پرېږده اوس مینا ته لاړ شه نه زه مینا ته ځم هلته 15 مونځونه کوم دا د الله حکم دی یو لک سره کم مونځ بدلیږي هغه مو پرېښودلو او مینا ته لاړم ځکه چې الله حکم دی الله راته ویلي چې مینا کې 15 مونځونه وکړه بیا هغې نه پس راته حکم دا دی چې اوس عرفات ته لاړ شه عرفات کې راته حکم دی چې ماسپښین او د مازدیګر مونځ ماسپښین په وخت کې جمع سره امام پسې وکړه زه کوم نور حکم دا دی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا مونځ په خپل خپل وخت کې کوي دا باران او سفر وجه نه کوم وهابیان غیر مقلدین مودودیان کی دا غلطه ده په دې خبره باندې پوه شو جایز نه ده الته قرآن کې صریح نص راغلی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا خپل وخت کې دا مونځ پر کړی شوی دی تاسو یې کوئ نه څه دوه مونځونه کې ځان د اسانه کړي سفر دی یاره دوه وکړه چې دا کوي به داسې چل کوه د 15 وړه په یو ځای باندې کوه ځان ونه بېغمه کوه علي تشي مونځونه په یو ټایم باندې کې 3 څلور سره تی کې تا هغې کې سفر باطل ته به باطل وایي غلط ته به غلطه وایي اوس عرفات کې ولیکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحیح احادیثو کې راغلي ده ثابت ته ځکه کو نه عرفات کې به د مازدیګر او د ماسپښین مونځ ماسپښین په وخت کې وکړو بیا د حکم دا دی چې عرفات کې ودرېږه الله نه غواړه نه در باندې چت شته نه خیمه شته هېڅ نشته
الله نه غواړه مخام اذان پورې به الله پاک تعالی ته کې ژاړې دعاګانې خپل ګناهونو باندې توبه وباسئ. تا څومره زندګي تېره کړې تا ته پته چې زه څومره اوبو کړم. ما سود کړی، ما زنا کړي، ما شراب څکلي، ما نشه کړي، ما پردی ځمکه لاندې کړي، ما ظلمونه کړي، څه څه مه کړي. تا ته پته ده هغې نه الله پاک نه بخښي. او دا به هلته عزم کوي چې زه پاکستان ته که ژوندی لاړم د ټول حقوق الله حقوق العباد به ادا کوم. دا نه چې هلته ژاړې دلته راشي بیا دغه په ډبل ظلم شروع کړي. بیا راته الله حکم وکړو چې اوس مزدلفه ته لاړ شه. مزدلفه کې به د ماښام او د ماسخوتن لمونځ دا وکړې د ماسخوتن په لمونځ کې ټایم وکړي. هغه راته الله حکم کړی دی. او دوه لمونځونه په یو وخت کې کول جایز نه دي. الله راته حکم کړی دی مزدلفې کې زه کوم. مزدلفې نه پس راته حکم دی چې بیا مینا ته لاړ شه او 3 شیطانان دي دا ووله. هلته راته حکم دی هغه اووه کاڼي کنکري هغه راغلي او کنکرو سره هغه شیطان ولي اووه کاڼو سره. او موتی شفیع رحمت الله علیه په معرف القرآن کې دا لیکلي دي چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم 2 معجزات داسې دي چې نن پورې چلیږي. یو معجزه ذکر کړي قرآن پاک هغې زمانې کې هم اوس هم هلته محفوظ اوس هم محفوظ او قیامت سبا پورې دا محفوظ وي انشاءالله. اور دویم دا چې دا کله دا ټول حجاج لاړ شي هلته دا شیطان ولي چې څومره کاڼي ښکته ځي دا ټول غیبیږي. او روایت کې راغلي چې د کم سړي حج قبلیږي هغه کاڼي غیب کېږي فرشتې اوچتوي. اوس 40 لاکھ کسان حج ته ځي اور هغه کې 40 لاکھ حاجیانو کې ډیر کاڼي ولي خو صرف اووه حساب که څومره کاڼي جوړ شو. دا کچرې دا کاڼي فرشتو نه اوچتولی د دنیا یو طاقت هم دا کاڼي نه هلته نه اوچتولی شو نی لرې کولی شو. خو الله رب العزت دغه هغه معجزه د هغه وخته نه نن پورې هغه چلیږي. نه الله راته حکم وکړو ځکه دغه جمارات کوم شیطانان ولم بیا یې ته حکم کړی دی چې کله دا وکړي بیا صفا مروه کې منډه وشنه لیټونه لګېدلي دي هغې دوران کې هغې منځ کې منډه وال دي نور خیر دی آرام سره ځه. اور الله تعلیم یافته غیر تعلیم یافته جاهل عالم کمې طبقې والا سړی دی یو سړی دی ټول عمر کې منډه نه ده والي خو چې کله هلته لاړ شي هلته کې هغه شنو لیټونو منځ کې منډه وایي. الله حکم دی ماته ویلي دي د حضرت هاجره علیه السلام الله پاک هغه عادت دومره خوښه کړه چې قیامت سبا پورې دا حکم وکړو چې دلته به هر انسان منډه وایي. الله حکم دی کوم نهج یو عاشقانه سفر دی. هلته کم احساسات دي کم جذبات دي هغه انسان دلته په سپیکر او په منبر نشي بیانولی نه قلم هغه لیکلی شي. چې کم خلک تللي دي هغې ته پته ده.